أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نظير ليكونن أحدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نظير ما زادهم إلا نفورا. سورة فاتر 42 نمبر آیات. په دې 42 نمبر آیات کې د کافرانو د مشرکانو نه یو شکوه ذکر کیږي او د هغوی احوال ذکر کیږي. الله تعالی واقسموا بالله او دوی به قسمونه خواړه پر الله تعالی باندې جهد ایمانهم بکلکو قسمونه سره لئن جاءهم کراغه دوی ته نظیر ير ورکون کې یعنی پیغمبر وتراغه ليكونن نخام خبدوي کیږي احدا ډیر په هدایت من احدى الامم یو د نور امتونو نور امتونو لسمره په هدایت باندې او داغینه به دا زیات په هدایت باندې شي. فلما جاءهم هر کله چې ورته راغی نظیر ير ورکون کې پیغمبر ما زادهم نزيات نکدوی لره الا نفورا بغیر د نفرت. د دې حاصل دادی چې عرب مشرکانو کړه د يهوديانو د عیسایانو قصې واوریدلې چې دې خلکو ته الله تعالی آسماني کتاب ورکو او دې خلکو په کتاب کې دومره ګوتی وهلې دومره مخالفت وکړو د خپل دین دومره دشمنان شو باغیان شو او خپل آسماني کتاب باندې عمل کوونکي پاتې نشو. دا غوي کوم معتبر خلک جو هغوی ګمراه شو بیلاری شو عوام خو به خامخا بیلاری کېدل. نو چې کله دا قصې مشرکانو واورېدلې نو مشرکانو به ویل چې دا ډېر کمعقل خلک دي او ډېر بدبخت خلک دي که مونږ ته پیغمبر راغی او زمونږ په جبه کې مونږ ته کتاب راوړل څنګه چې دوی ته راغلی مونږ به ډېر زیات په هدایت باندې یو ذره کوتاهي به دې کتاب کې نه کوو د خپل پیغمبر به ذره مخالفت نه کوو کلک به ورسره ولاړ یو په دین باندې به کلک ولاړ یو ویل عیسایانو د یهودیانو شان کې خلک مونږ نه یو او په دې باندې به قسمونه خوړل چې کوم ته پیغمبر راغی نو کلک به یو د دوی په شان کې به نه یو. بیا پیغمبر ورته راغی چې پیغمبر راغی نو په کار خدا و چې د دوی قسمونه او د دوی وعدو مطابق دوی ایمان نه وړي خو ایمان نه رانه وړ ایمان یې د سوج نه رانه وړ استکبارا په الارض بلې دوی آیات کې وجه ذکر ده چې ځان لوی غاڼو پزماګه کې ځان غړ خلک غاڼو دوی ول چې موږ سرداران یو قریش یو غټ خلک یو او بیا موږ د نبی علیہ السلام د شان مطابق دی چې دا خو یتیم دی د کمزوري کوري نه سره تعلق دی په دې به خلک ایمان نه وړي دا خو ډېر پاتې خبره ده بدی بخکارو نشو کولای دا کار نو ځان لوی وګاڼه هغه وادي ماته کړلې او تکبر شروع کړ. د دې نه معلومیږي چې استکبار غرور او تکبر هغه مرض د انسان د ایمان نه هم محروم کوي څنګه چې عرب خلک محروم کړ قریش د دې نه محروم شو مشرکان ته محروم شو. نو الله تعالی وایي ما زادهم زیات نه کړی د فار الا نفورا بغیر د نفرت د ترقید او قباحت کی او ردی خلاصه دا د چې د یو ګناه بل ګناه ته هم لار جوړي. ګور دي خلکو کې تکبر پکې او ځان غټ غاڼو د تکبر تقاضا دا و چې د نبی رسول الله ایمان نه راوړي په سب کې وسره نه ودرېدل ملګرته وسره نه کولای چې بده ښکاری دی ځامه ته بده ښکاری دی چې غټ خلک د کوچو خلکو سره نوځ به الله څنګه ودرېګو دسی په کار و خو دوی رسې ونه کړله بلکې د دوی په ځای باندې نفرت زیات هغه تکبر او تقاضا خدا و چې ملګرتیا نه کوله مخالفت هم نه کوله لیکن دوی د ملګرتیا خو نه کوله خو نفرت را برسېره شو او د نبی علیہ السلام خلاف سازشونه مخالفتونه د مسلمانانو صحابه کرامو خلاف د دوی حرکتونه تدبیرونه هغه تاریخونو تفصیلی نقل کړي دي څومره ظلمونه کړي څومره زیاتې کړي دي. نو اول خو قسمونه خوړل پکار نه قسمونه چې خوړل باغې باندې عمل پکار ایمان راوړل پکارو ایمان را نه وړ کماس کا مخالفت نه پکار نو دوی نه ایمان راوړو ځان غټ وګاڼو قسمونه مات کړل او داغې نه وروسته یې نفرتونه راوچت شو او ډېر زیات مخالفت وکړو. د دې نه معلومیږي چې دا غرور تکبر کې به روحاني مرزونه دي دا داسې جرمونه دي چې دا یو جرم بیا بل جرم ته لاره جوړوي او بل جرم بیا بل ته لاره جوړوي او انسان په دې ګناهونو کې سم ورډوبېږي. د دې قباحت کمزوري دا ولې ځان غټ ګڼل او غټ ګڼلو باندې یوازې خبره پاتې نشوله بلکې نفرت یې شروع کړه. الله تعالی وجه بیانوي چې دوی آسماني دین ولې ونه مانو او د دومره لوی پیغمبر مخالفت یې ولې وکړو خپل قسمونه یې ولې مات کړل استکبارا فی الارض د وجه ځان لوی ګڼلو نه په ځمکه کې چې مونږ غټ خلک
غټو غټو عهدو باندې یو، سرداران یو، شهرت لرو او داسې یو او چې پکار ده چې مونږ پیغمبران شوي وي، اوس به مونږ غټ خلک زو به یو یتیم باندې به ایمان راوړو، دا د سره نشو کولی. د هغوی هغه قصې او هغه ویناګانې هغه ډېرې مشهورې دي چې دوی به څنګه خبرې کولې نبي علیه السلام متعلق، چېرې قرآن صحیح دی، په هر څه باندې مطمئن شوي، خو یاره په دې کور کې چې کله ایمان دې کور کې چې کله پیغمبر راغلی دی مونږ ته نه ده راغلی، مونږ په خپله پیغمبران شوي نه یو. طایب خلک پیغمبران نشو، ابو جهل پیغمبر نشو، غټ خلک پیغمبر نشو، نو معلومیږي دا چې که په دې کس ایمان راوړو ډېر هم حیثیت راکمیږي. دا یو شیطاني حرکت، ځکه چې ایمان نه راوړو سره دا خلک اوچت نه شو، دا خلک مکمل صفر شو، الله تعالی په قهر کې اخته شو، په ذلیله مرګ باندې مړو شو. قیامت پورې خلک بد الفاظو باندې یادوي، احترام په الفاظو سره نه یادوي. معلومیږي دا چې د ایمان نه راوړل دوی دپاره غټ ذلت او رسوایي دا وه. ایمان راوړلو باندې دوی کمزوري نه ښکاره کېدل، بلکې دوی طاقتور کېدل. نو الله تعالی وایي د بېمانۍ وجه دا ده چې استکبارا فی الارض، ځان یې لوی ګاڼه په ځمکې. استکبار او غرور هغه شی دی چې ډېر خلک د ایمان نه محرومه کړي دي، ډېر خلک د الله تعالی د بندګۍ عبادت نه محرومه کړي دي، او ډېر خلک په ډېر شرمېدلو کارونو باندې اخته شوي دي د استکبار د غرور د وجه نه. ومکر السیئ او بد تدبیرونه. بېمانۍ وجه یوه دا وجه استکبار، دویم بد تدبیرونه. د دې نه معلومیږي چې کوم خلک د مسلمانانو د اسلامي وحدت او اسلامي احکامو دغه شان د اسلام د شعایرو خلاف تدبیرونه جوړوي، سازشونه کوي چې یاره بس د پلانکې سپر شي، د پلانکې ذلیله شي، د پلانکې راښکته شي، او د دې خلکو شان شوکت دبدبه خرابه شي. اگر که مذهبي خلک دي خو موږ پکې نه یو، نو چې موږ پکې نه یو نو پکار ده چې دوی خراب شي. دا تدبیرونه هغه مرض دی، استکبار او د مسلمانانو خلاف سازشونه او د اسلام خلاف سازشونه. دا هغه مرضونه دي چې داسې خلکو چې چېرته مې به کومه زمانه کې مې چېرته به هم ایمان نصیب نشي، چېرته به هم د حق پرستو خلکو ملګرتیا الله تعالی نصیب نه کړي، توفیق به ورنه کړي، چېرته به هم د نیکو اعمالو توفیق نصیب نشي. همیشه دپاره به دوی به جهالت، ګمراهۍ، زد، بېدینۍ دوی کې به ډوب رواني او په سمه لار باندې به د سر را نشي. دوی هغه وخت اصلاح کېدی شي چې کله مکر السیئ بد تدبیرونه پرېږدي، استکبار پرېږدي. که دا مرضونه پرېښودی شو نو دوی ایمان ته هم راتلی شي. که دا مرضونه نه شو پرېښودلی دا نو هېڅکله هم د اسلامي جماعت کسان افراد نشي جوړېدلی، دا به همیشه مخالفت کې روان. ولا يحيق المكر السيء ولا يحيق او نه پیوس کېږي المکر السیئ بد تدبیر الا باهله مگر په اهل خپل پورې. څه مطلب شو؟ مطلب دا ده چې کم کس بد تدبیرونه جوړوي د مسلمانانو خلاف، د اسلام خلاف، د مظلوم خلکو خلاف او د حق پرستو خلکو خلاف چې کم تدبیرونه جوړوي نو ټول نقصان او وبالي خپل دی. دغه تدبیرونه به دغه مالک پورې بیرته نخلي او دی خرابوي د ځان سره. د تدبیر د بل چا خلاف جوړ کړی خو هغه تدبیر باقي به په خپله باندې ګیر شي. محدثینو لیکلي دي چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د یو یهودي عالم سره ملاقات وشو. یهودي عالم ورته وویل چې زموږ په تورات کې لیکلي دي چې من حفر حفرة لاخیه وقع فیه، څوک چې خپل ورور ته کنده کني نو دغه کندې ته به دی په خپله ورغورځېږي. دا به زموږ تورات کې لیک دی، مضمون دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته وویل چې دغه شان مضمون زموږ په کتابونو کې هم شته. ولا يحيق المكر السيء الا باهله، څوک چې بد چلونه جوړوي نو په خپله پکې ګیرېږي، په خپله پکې فساویږي. وایي الفاظ یې سره بدلې ول دغه مضمون زموږ کتابونو کې موجود دی. دې ځای کې یو سوال دی چې یاره سړی بد تدبیرونه جوړ کړي د مسلمانانو خلاف، د یو اسلامي رهبر خلاف، د نیکانو خلکو خلاف، نو بد تدبیرونه کې خو د هغه نقصان خامخا کېږي، بدنامي وشي، پراپیګنډې خورېږي، پراپیګنډو په وجه ملګري کم شي، خلک بې اعتماده شي څه حده پورې. دغه شانته کې ډېر خلک بې ادبي بې حرمتي شروع کړي، ډېر خلک د هغې مال او اساسو باندې قابضین شي، هغه ته ونیسي او داسې خامخا نقصان یې کېږي. که ونیسم ونه شي نو په اسلامي نشریاتو کې خو ډېر رکاوټ پیدا شي، ځکه چې بدنامي وشي، خلک بې اعتماده نه کوي. بیا اگر که په حقه باندې در ټیک دی خو د خلکو ذهن ته یو غلط مضمون ورغورځېدلی دی. د دغې نه معلومیږي دا چې تدبیر خو د چا خلاف تدبیر شوی دغه نقصان خامخا کېږي، یوازې د دې مجرم نقصان نه کېږي، دغه چا خلاف یې سازش کړی دغې نقصان هم کېږي. لیکن دلته کې په حصر سره ویلي دی چې دا نقصان یې ټول خپل دی، دغه بل نه دی. تفسیر باندې په قرآن ذکر کړی دی چې دا ټیک ده
چې بد تدبیرونه د خلکو خلاف نقصان کولی شي داسې نه ده چې سړی به د نشي کولی خو دغه نقصانات دنیاوي دي په دنیا کې نقصان کیږي او اخروي نقصان د دغه حق پرستو خلکو نه کیږي په دې خبرو باندې تر یو حق پرست خلکو خلاف څومره تحریکونه وشړي دروغ او نشریات وکړي پراپګانډي وکړي چرول وکړي خلک بدګمانه کړي لیکن په آخرت کې چې کوم دی وبال به د ټول خپلي او په آخرت په اعتبار سره د بری خله باندې بری خبرو باندې هغه سړی د الله تعالی په نسبت باندې مجرم خو نش اخو نورم دا پاک دامنې ثابت شوله نورم ګناونه کم شو نورم د حق پرستی کار مخکې لاړله البته دنیاوي خساره چې کومه ده نو هغه معمولی شی دی دنیاوي خساره په مقابله د آخرت کې ډېر معمولی شی ده نو دا د شواله کې د مجرم چې کم کار کړی دی نو بس ټول نقصان خپل شو هغه لږ نقصان ته اعتبار ورنکړه شو هغه ذکر نشو چې د خپل مخالف نقصان خو هم کړی دی خو دنیاوي دی ډېر معمولی دی نو چې معمولی دی نو هغه ډول ذکر نشو بلکې دا ذکر شو چې نقصان خپل آخرت کې به ټول نقصان ته په سر باندې راځي امام ابن کثیر رحمه الله په دې حواله سره یو حدیث مبارک ذکر کړی دی او چې درې کارونه دسي دي چې داغه وبال په دنیا کې انسان خامخینی لازم به یې یو هغه سړی چې هغه د مور خپل سره بد رویه ساتي وای دغه وبال په دنیا کې د خامخوینی او خامخه به د وزي د پاتې کېږي نه دویم کوم سړی چې عام ظلمونه شروع کی عام ظلمونه چې څوکینی وسره بد کوي چې څوکینی وسره بد کوي او خاص کر کم خلک چې حق برس خلک دي مظلوم خلک دغه سره بد کوي نو دغه جرم دی چې دغه انتقام ته الله تعالی بری دنیا باندې حمالي آخرت کې خو به د مجرم دی سزا به اخلي لیکن دنیا کې بوله هم الله تعالی سنگین سزا ورکوي او دریم هغه کس چې تو سره بد کړی دي او هغه ویلي دي چې بس انتقام خاص استشم خو نه علم مخ پر انتقام الله تعالی د حواله کړی د څنګه انتقام دی او ابدي والی زدنا زما رب ډېر غیرتی زورور دغه به انتقام والی و چې خپل انتقام الله تعالی حواله کړی دی نو د تجربه هم ثابته کړی ده او دا مضمون چې کوم دی نو د حدیث نم ثابت دی چې دغه کس الله تعالی په سنگیرو سزاګانو کې بیرانی ولې دی په خطرناکو فتنو کې مصیبتونو کې راګر کړی دی د دې نه پته لګي چې دا نمونه جرایم سازشونه او دا نمونه طریقې کار د انسان آخرت هم خرابوي دنیا هم خرابوي اگر که مخالف ته یو درد رسیږي لازم به رسیږي لیکن نقصان د خپل دنیوي لیول باندې هم خپل په آخرت په لیول باندې هم خپل نو چې کله د دې وبالي د په سر باندې راتلون کې د وبالي خپل نو بیا وینه نتیجه دا شو فهل ينظرون الا سنه الاولين دا مجرمان انتظار نه کوي الا سنه الاولين مگر طریقې د مخکینو خلکو ته انتظار کوي مخکینو خلکو طریقه سوا مخکینو خلکو دا شان بد تدبیرونه کړی دي د مسلمانانو خلاف د اسلام خلاف ظلمونه کړی دي الله تعالی هغه له سنگیر سزاګانی ور کړی دي ځکه چې وبال د بسرونو راتو چې بسرونو راتو نو بسراغه الله تعالی هلاک کړو او د هغې نمونې په ډیرو ملکونو کې د هغې آثار اوس موجود دي په الحال موجود دي نو وس وای د دوی د بدو تدبیرونو خلاصه وای دا شوله چې دوی د الله تعالی هغه طریقې ته انتظار کوي چې کومه طریقه الله تعالی د مخکینو خلکو سره کړی ده یعنی داسې عذاب په راځي لکه څنګه چې مخکینو خلکو باندې راغلی دی فلن تجد نو تبه هیڅ کله بیا نمونې لسنت الله تبدیلا طریقې د الله تعالی د لپاره بدلیدل الله تعالی طریقه بدلیږي نه ولن تجد تبه بیا نمونې لسنت الله طریقې د الله تعالی د لپاره تحویلا منتقلیدل اوړېدل د تاکیدات د دې خلاصه دا ده د الله تعالی نظام د سید ظالم ته بخامخه سزا ورکړي پری دینه کافر بخامخه رانیسي او د کفر انتقام به یې خلی پری دینه د الله تعالی طریقه د مخکې نه او دغه سره روانه ده چې دغه طریقه روانه ده موجوده ظالمانو کافرانو ته خبرداري دي تاسو به هم دغه شان کیږي بل طریقه بس نه کیږي او چې کله دغه طریقه د مخکې در روانه ده نو ته یو خبره یاد ساته چې د الله تعالی طریقه بدلیږي نه نو څه مطلب شو د سینه د تا کړي ظلمونه دي ګناونه دي زیاتی دي کړي دي ناجایز دي کړي دي الله تعالی متعال خو انعامات درکې جنت ته بده بوز احسانات بده سره وکي وي بده تمچ نشي دا چرته نشي کېږي زګد الله طریقه چرته بدلیږي نه ولن تجد لسنت الله تحویلا او نشت او تب بیا نمونه طریقې د الله تعالی د پاره اوړېدل منتقلیدل د دې معنی دا ده چې دا خبره به تبجون کې ونی نه چې ګناونه تاکلی او سزا به بل تیری بل ته منتقل شي بل ته واوړيږي او ته به بری شي بده ته مچ هم نشي دا دوه خبره تاکیدات چې د اسلام خلاف سازشونه د مسلمانانو خلاف سازشونه د حق پرستو خلکو خلاف
سازشونه او چل ول چې کم دی د الله تعالی په نظم درج دی د ماپ کېدلو د سره نه دی الله تعالی به خامخا انتقام اخلي بغیر د انتقام نه د سره بچ کېدی نشي هغه جدا صورت د توبه وباسي توبه الله قبول کړي او باغینه بعد کار شروع کړي خو جدا سوال دی خو که توبه و نه باسي د کلک پاتې شي نو الله تعالی د سره ماپ کوي نه خامخا به الله تعالی انتقام اخلي او الله تعالی د انتقام سنگین انتقام په انتظار ته وسیږي د خلاصه شو ډیرو کافرانو به دعوه کوله چې د اسلام مخالفت او ګناهونو په وجه باندې عذاب ناراضي او هغه به ویل چې دا اسی خبرې دي اسی يرول چې یاره سړی د اسلام مخالف شي نو عذاب پې راځي د الله احکام نه مني عذاب پې راځي وي دا خبره نشته هغه به دلایل ویل مخکې دا باس تر شوی دی چې وره من کافرانو د نبی عليه السلام دشمنان من کو بچیم لرو خزم لرو خابات کورونه لرو زمکې جدادونه لرو خه مضبوط صحت لرو خه تکړه ځوانان لرو د شام او د یمن تجارتونه کوي ګټې پکې کوو نو لکه پرس کده سی وی چې موږ واقع په حق باندې د الله دشمنان وي پاک په وجلی وي یو پټه ګټه باندې کې د ولګینه به مردار کړی وي او چا بګ روټي اړو بستر ګولې دلی نه وي دراغوي تعوی وي دې ځکه دغه سوالات جواب دي خاطر دغه مضمون تفصیلی جواب دي الله تعالی اولم یسیرو آیا دا خلق سفر نه کوي دا خلق نزی فی الارض بزمک فینظروا چې وګوري کیف کان جسرنګ عاقبت الذین من قبلهم انجام د هغه کسانو چې دوی نه وړاندې دوی شام ته سفر کوي یمن ته کوي او بلاره کې د عادیانو د سمودیانو حالات قوم لوط حالات د صالح علیه السلام د قوم حالات بلاره کې موجود دي وسمشتا کوم ځکه د لوط علیه السلام قوم باندې کوم ځکه کانی ورېدلې دي هغه ځکه هغه کانی وسم موجود شته هغه اثار موجود دي په کوم دغه ځکه چې کوم بحر بېږي دریا بېږي بحر میت هغه بحر کې وسم د عذاب دومره ښکاره اثار موجود دي چې هیڅ یو شی به ژوندې پایدې نشي چې د بل ځکه نه ته مایان او چند خان راوړي وروي چې پوري په کې ساور کوي مړ کیږي نبی علیہ السلام به صحابه کرامو ته ویل چې په دې ځکه تاسو کله تیریږئ په تجارتونو کې نو زر تیریږئ دلته به ساريږئ نو په دې ځکه کې د الله تعالی د قهر او د غضب علامات وسم شته نه به ساريږئ دغه ټول خبر دلیل د دې خبرې دی چې د الله تعالی د مخالفت الله احکام نه منل د سبب د عذاب دی او د ښکارا نمونی پرتی دي الله تعالی کان او کیف کان سرنګ او عاقبت الذين من قبلهم انجام د هغه کسانو چې دوی موجوده کافرانو مخکې تر شوی دي د کافرانو مسوال دار وځهن کې راولاړېدل چې یار دغه مخینه خلک به کمزور او وس په نه کې نظام به بچ کولې نشو موږ ډیر زور اور مخکې خلک ترقیم کړی دا په دې باندې انسان ډېر خزا کېږي چې موږ ترقی کړل امون د قدرتي اپتونو مقابله کولی شو دا د شیطانی وسوسو نه غټه وسوسه ده الله تعالی وکانو اشد منهم قوه او هغوی ډېر طاقت ډېر سخت د دوی نه په طاقت کې مخکینی قومونو د موجوده کافرانو نه الله تعالی ډېر زیات طاقت ور او ډېر زیات قوي او مضبوط او اسباب په لیول سره او د جسم په لیول سره په هر لیول سره ډېر مضبوط خلک تر شوی دي لیکن هیڅ یو قوت د الله تعالی د عذاب مخه نیوي نشي نو په دې وجه باندې د عذابونو په دې باندې رااله خراب کړ تاریخونو لیکلي د شیطان چې یو قوم ته دوکه ورکوي نو په دوکو کې دغه ډېر منصبي دي سازشونه دي یو منصبه به کې دا چې یو ګناه به تاسو جایز ښکارا کوي چې دا ګناه خو به ګناهي خو ستاسو پر په حال جایز ده دې ته تلبیس ویل کېږي ګډوډي به چمن راوستل او یو منصبه دا چې کله ته د الله تعالی عذابونه مخې ته کېږي هغه نه تیاریږي د الله د قهر نه یریږي شیطان به تاسو وایي چې یاره دا ټیک ده چې قومونه خو دې لار کې هلاک شوي دي خو د هغوی سره وسایل نه اسباب سره ځان بچ کولی نه شو په دې وجه باندې چې کله د نوح علیه السلام قوم باغي شو او گمراه شو او په دې باندې عذاب راغی او دوی هلاک شو بیا ډېر زمانه به د خلک سخت یریدو ډېر احتیاط پې کوو د پیغمبر په حواله سره ډېر احتیاط کوو آسماني احکام باره کې به احتیاط کوو چې ګوره دې قومونو حال هم ولیدو څنګه هلاک شو وایي شیطان راغی خلکو ته یې وویل چې ګوره دا د عذاب وجه نه وه د دې خلکو زیرکتیا نه وه هوښیارتیا یې نه وه او د دې انجینرنګ علم نه و ځان یې بچ کولی نه شو دوی کورونه راوړي به جوړو کې جوړ کړي چې اوبه وله ډوب کړل بیا خلکو ته دا مشوره ورکړله شیطان چې تاسو لوړو زګین ته کورونه وخېجوئ او په لوړو زګینو باندې جوړ کړئ د هغې نه بعد به تاسو اوبه راشي ډوبتي کړي د غر سر ته به کور وخېجوئ بیا نافرمانۍ له زور ورکړي څنګه اوبه راخېږي خلکو ویل دا به ټیک د خره پې خطا شو خلکو کورونه غرونو سرونو ته وخېجول نو بیا چې کله دوی سخت باغیان شول په دوی داسې عذاب راغی چې تیزه هوا پرې راغله او داسې هوا پرې راغله چې دوی به اوچتول او د مخامخ غر څه به یې ویشتل ریزه ریزه به یې کول دا عذاب چې تیر شو ډېر زمانه خیر خیریت خلک به یریدو احتیاط پې کوو شیطان بیا راغی ویل ګوره دا خلکو تجربه نه وه دې غرونو سرونو ته خطرې د هواګانې به یې خامخا داسې کوي
فکار د سړی په غرونو کې دنه غارونه وکړي جوور جوور مضبوط هغه ته نه وسی بیا عادیانو سمودیانو تراشل شروع غرونه و تراشل پای کې دنه نه وته پناه واخستله چې وستي عذاب راشي نه وبرات لشي نه پکې هواګان راتلی شي مدي قومونه چې کله عذاب راغی نو الله تعالی جبرائیل علیه السلام راولېږه په دې باندې یو تیز هیبتي आवाज وکړو او د خلکو زړه وچاودل او را پریوتل په خپل غارونو کې استمردار شو دغه شان د دې کافرانو هم خیال داو چې مخکینی کافرانو د دې وجنه هلاک شوي دي چې هغه تجربه نه و دغه طاقت نه دغه ځان د بچکور طریقه وسره نه وسایل وسره نه نو دې کې جواب ورشي چې د خود سره نه ده وکانو اشد منهم قوه اغي وجر سخت د موجوده کافرانو نه په طاقت کې وما كان الله ليعجزه ودغه جواب دی چې طاقت ورسره او نبیا اس یو طاقت الله تعالی د عذاب مخه نشي نیوي نو وما كان الله ندي الله تعالی ليعجزه چې عاجز کی دلرا من شيء اس شيء عاجز کول مطلب دا دی الله تعالی د قهر او د غضب مخه ته دیوال شي مخه ونیسي چې عذاب بند راځي قهر بند راځي الله بغواړي چې قوم هلاک یو دی به مخه ته ولاړ جذب نه به هلاکي لکه ځنی خلک څه وایي کنه چې قدرتي اپاتونو سره مقابله روانه ده نو دغه شان د کې الله تعالی دغه جواب د مخ نه کړی دی چې وما كان الله ليعجزه من شيء نه دی الله تعالی چې عاجز کی هیڅ یو شی په سماوات ولا فی الارض نه په اسمانونو کې نه بزمه کې هیڅ یو مخلوق دومره قوت نه لري د الله مخ ته وتريږي انه كان عليما قديرا یقینا الله تعالی پوهه دی او قدرت والا دی عليما قديرا کې دغه ټول وسوسو جواب وش چې الله علم والا دی د څه پوهیږي چې د قوم څنګه هلاک کول غواړي په کومه طریقه دا علم الله سره شته او قدیر قدرت والا د وسیره چې کوم اراده وکړي نو قشن کولای چې څوک مخنیوي نشي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا كالله ني خلق لره په حق ګناونه باندې چې دوی کړی دي ما ترك على ظهرها من دابه نبي پر خودري په مختز مکه باندې هیڅ ژوند سره ولكن يؤخرهم لكن الله يرستكي الى اجر مسمى ونټه مقرری پوری نو بده وجه باندې د کافرانو سوال چې موږ مړ نشو او بچی مشته دی کورونه مشته دی ولګینه مردار نشو هم دغه جواب د الله تعالی په ګنا سره فورا هلاکول نه د سینک او کده څه کول نه بیا برزمه کې په مخ باندې هیڅ څوک ژوند دی پاتې شوی نه هیڅ نفس والا نفس کم دی نو هر هغه څه ته ویل کېږي چې ساخلی نو الله تعالی وایي چې برزمه کې په مخ باندې بیا هیڅ شی ژوند دی پاتې شوی نه ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر من دابه نبي پر خودري په مقدس مګه باندې هیڅ قسم ژوند دی سره دابا كل ما يدب على الارض فهو دابه چې بزما کې ګرځي دا دابا د ژوند پته کې د ژوند سره وي سوال دا دی چې ګناونه خو انسان کې یو پیری کې و ژوند سره تعلق دی میګیش دغه میګي دراونه سره د غټ زناورو پورې د هاتیانو پورې د ګناګار نه د مجرمان مخالف نه دي او د دې آیات ظاهر نه معلومیږي چې دا به هم نه وي دا به ختم شوی وي د جواب تفسیر مال ابن قرآن ذکر کړی دی چې ګوره کم انسانان چې ګناهونه کوي جرمونه کوي کفر شرک ظلمونه د دې مقدار په دنیا کې ډیر زیات دی د خلک زیات دي بل اکثر الناس لا يعلمون بل اکثر الناس هم الفاسقون د ډیر مضمونونو ثابت دی په دنیا کې اکثریت د فاسقانو دي د کافرانو دي د گمراه خلکو دي او کم خلک پکې خيار او نیکان او مؤمنان خلک او شکر الله تعالی د خلک هلاک کول نو د غټ ډیر خرابې وجلی وي چې ډېر وجلی وي لکه پاتې شو وي هغه لک بده سوي داغي نه زې بزې غلطیانه کړي او یو بداس شو وي بل د غلک کسان چې کم دي روانو پیړو کې باغم ختم شوی وي هغه نسل به گمراه شوی وي بس په قلاره قدر باندې د انسانان ختم شوی په ګناه سره پور باندې ولای کړي کله چې انسانان ختم شو دغه طریقه د پیریانو واخله یا دا چې کوم کافران هلاک شي مؤمنان ډېر لک پاتې شي ډېر لک خراب دنیا باندې بجوان څنګه تیری هغه ځوان لندن معاملات په څنګه راځي هغه نشي راتللی نو دوی هم ختم شي چې دوی ختم شو دغه معاملات د پیریانو واخله نو پاد شو باقی مخلوقات د باقی مخلوقات چې ژوند دی په دنیا کې د انسان او د پیری د وجه ژوند دی که انسان او پیری گمراه شو پیلار شو هغه ورځ باندې قیامت قائمېږي چې کله قیامت قائم شي د باقی مخلوقات به چرته وسیږي چرته نشي وسیدل د ختمېږي په دې وجه باندې په حدیث کې چې کم دي چې کم کس دین زده کول د پاره د کور نه وځي نو میګي ولا بغارونو کې دواګانې غواړي میان ولا بغبو کې میا دواګانې غواړي مرغان په هواګانو کې سوال هم دغه چې مرغه باندې سغام دي میګي سغام دي په مې سغام دي نو غم پیدا کړي چې کدا کسان نه دنیا ورانېږي نو هغه دواګانې غواړي چې د دې په وجه باندې دنیا عمر وکړي زیات شي نو مده ځکه چې دا بچي ژوند سره نه پاتې کیږي نو بده وجه نه پاتې کیږي بیا قیامت قائمېږي قیامت قائم شي د خپل ختمېږي
دا مخلوقات چې الله پیدا کړي انسان د پیری د مرستې لپاره د خدمت لپاره د فائدې لپاره او چې کله انسان او پیری بیلار شو خراب شو سبق روغ پاتې نشو بیا د ژوند د دنیا د ژوند مقصد پاتې نشو دنیا به خامخا ورانېږي دغه څه په خپل بیا ختمېږي ولكن يؤخرهم لكن الله يرستكي الى اجل مسمى ونټه مقرره پوری فاذا جاء اجلهم هر کله چراش نټه ردوي فان الله يقين الله كان بعباده بصير خپل بندگان لیدون کې خپل بندگان لره لیدون کې دی یعنی سوچ کافر دی نو هغه پیژنې چې دا کافر دی جهنم ته چولې شي سوچ مؤمن دی پیژنې هغه یې نه جنت ته